خپل عزت نیلام کی دغه نور دی پښتانه او ځان په غیرت وجني ګوره اور دی پښتانه ایک د وطن خبر راغله نو بیا ګوره زار تور پلاس او په اسور دی پښتانه زمان پارک کې چې کوم حالات روان دي ملګرو نو د پرون نه آنسو ګیس او لاټي چارج دا خو روانو ملګرو خو خبره دې حد ته ورسېده چې اوس ډایرکټ ډزې دي په چا باندې دغه ډزې کېږي په مسلمان باندې په چا باندې کېږي په پاکستاني باندې مقبوضه کشمیر کې چې کوم حالات تو ملګرو نو هغه د هندو او د مسلمان جنګ و خو داسې حالات په مقبوضه کشمیر کې هم نشته څنګه چې نن په زمان پارک کې روان دي دا خبره دې حد ته ولې ورسېده اوله کې خو دغه یو خبره تاسو ما ته وکئ چې آیا د عمران خان ګرفتاري ضروري ده او که نه کمنټس کې زموږ سره شریک کړئ آیا د دې خبرې حل دا دی چې عمران خان گرفتار شي نو خبره به سم طرف ته لاړه شي خبره نور هم وران طرف ته ځي که چېرې عمران خان گرفتار شي ځکه په زمان پارک کې 15,000 صدبره رینجرز چې کوم دي نو هغې له دې پښتنو او دې پاکستانیانو شکست ورکو خو عمران خان یې ګرفتارۍ له ور نه کو د دې مطلب دا که چېرې عمران خان اوچت شو نو نور به هم انتشار جوړ شي نو تاسو غواړئ چې انتشار جوړ شي بیا د دغې پښتنو مینه محبت یو پنجابي رور په بېګا خبرې کړي دي دا خبرې واورئ نو بیا در سره تفصیل خبره کوم رات के तकरीबन 11 बजकर 14 मार्च को अभी तक खान गिरफ्तार नहीं हुआ और जुमान पार्क में इस वक्त पीटीआई का जो कारकुनान है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जुमान पार्क को कंट्रोल में ले लिया लेकिन आज मैं केपी से खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए पठान भाइयों को खराज तहसीन पेश करता हूँ खुदा की कसम अगर मेरे 4 हाथ होते मैं 4 हाथ से खराज तहसीन पेश करता अगर मेरे बस में हो मेरे जिस्म का एक एक बार खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए हमारे पठान भाइयों को खराज तहसीन पेश कर रहा है वो कहते हैं ना 21 तोपों की सलामी 21 तोपों की नहीं 1,21,000 तोपों की सलामी खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए भाइयों को जिन्होंने आज अपनी जान पर खेलकर निहत्थे होकर अपनी जिंदगी अपनी जान अपनी सेहत पर खेलकर इमरान खान की हिफाजत की 5,000 तकरीबन पंजाब पुलिस के अफराद खान को गिरफ्तार करना चाह रहे थे जहरीली किस्म की गैसें उन पर फेंकी गई خبرې تاسو واورېدې زموږ د دې رور جذبه مو کته د چا دپاره د پښتنو دپاره نو ایکه د وطن خبره راغله نو بیا ګوره زار توره په لاس او په اسور دي پښتانه د دې وطن فکر دی چې دا وطن ډوبېدو طرف ته روان دی یو خبره ماته صرف وکئ ملګرو کم سړی چې په کرسۍ باندې ناست دي دا څوک دغه کرسۍ ته رسوي عوام دلته د عوامو دا خوښه نه ده چې شهباز شریف دی په دغه کرسۍ باندې کینی ولې دې نه کوزیږي د دې نه مطلب ده چې دا د خپلې کرسۍ دپاره لګیا دی دا د عوام دپاره نه دی لګیا د ده سره د عوام سوچ فکر نشته ځکه په زمان پارک کې چې کوم حالات روان دي نو یو طرف ته مسلمان بل طرف ته مسلمان دغه پولیس دغه رینجرز چې کوم دي دا به هم د چا پلار وي د چا به زوی وي د ده په نوم باندې به هم یو تورسرې په کور کې ناست دی د ده به واړه واړه بچي خو ده ته دا اډر میلاو شوی دی چې دغه مسلمانان په دوی باندې شیلینګ وکړه په دوی باندې ډزې وکړه نو چې د یو طرف ډزې او شیلینګي او غزارونه نو هغه بل طرف نه چا لاس نه دي نیولي نو نن څه حالات روان دي په زمان پارک کې نو دا خلک د خپل اقتدار نشي دې حد ته ورسول چې مسلمانان یې په خپل منځ کې وروستل او نن به هغوی تماشه کوي د دې زمان پارک کې چې کوم حالات روان دي د دې تماشه به کوي او سم به خوشحاله وي چېرې د ملک حالات هم خراب کړل د ملک حالات مخکې هم تباه وو اوس یې دې حد ته ورسول چې مسلمانان یې راواغېستل په خپل منځ کې وروستل او دوی به تماشه کوي او زموږ مسلمانان به په یو بل منځ کې نښتي دا افسوس خبره ده نو دا خلک د اقتدار وږي دي دا د دې نه دي چېرې زه د دې ملک د دې قوم دپاره څه وکړم زه د دې پاکستانیانو دپاره څه وکړم که چېرې زموږ دپاره لګیا وې نن به دا قرباني ورکړې وه چې پاکستانی عوام نه غواړي چې زه دې په دې کرسۍ باندې یم نن به دا قرباني ورکړې وه چې زه کوزېږم زه انتشار نه جوړول غواړم چې زما دا قوم په دې خفه دی چېرې ته ولې په دې کرسۍ ناست یې نو زه دا قرباني ورکوم زه نه کومه دا وزیر اعظم توب زه به کوشم خو نه دا صرف اور صرف زما او ستا وینو ته ناست دي دا صرف دې ته ناست دي چې دا کم حالات روان دي نو د دې نه به انجوای کوي د دې نه به مزه اخلي د 15,000 نه بره رینجرز بره هلیکاپټر دا په عمران خان پسې تللي دي او اوسه پورې عمران خان ګرفتار نه کړو د څه د وجې د دغې عوامو د جذبې د وجې چې تاسو عمران خان نشئ ګرفتارولی
د دې مطلب دا چې دا خلک غواړي چې عمران خان په اقتدار کې راشي. نو چې دا خلک غواړي نو ولې ته دا قرباني د دې عوامو دپاره نه ورکې؟ او بیا چې کوم کیسونو کې دا اوس اوچتئ ناقابل ضمانت چې کوم گرفتاري ده هغه جاري کړې ده، هغه کیسونه په دوی باندې د عمران خان نه زیات دي. په زرګونو ګړۍ دې خلکو پټې کړي دي او ورته نه ښکاري. هغه بل چې کوم کیس دی په جج پسې وایي د خبرې کړي دي، ګډې وډې ویلي دي، هغه په عدالت کې ودرېد او معافي وغوښته. په دغه دوو کیسونو کې عمران خان پسې د 5000 نه زیات رینجرز تللی دي او هغه راوچتئ. الله جل شانه دې خیر ته دا خبره ورسوي. الله دې هغه وکړي چې د دې قوم د دې ملک پکې خیر وي، ځکه د ګل غوندې ځوانان پکې لاړل. او څه وایې دې باره کې کمنټس کې موږ سره خپله قیمتي رایه لازمي شریک کړئ. چېرته هم دې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې آواز پاکستان زنده‌باد، مسلمان زنده‌باد. تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي او مسلمان دې وي. الله پامان.